سورة التکاثر دا مکی سورت ته په دې کې اته آیتونه او کله دې په غور سره وې او په دې ځان پوه کو د دنیا به دې سره بالکل موړ شي او تور بشي او بیا په دنیا باندې خرابېږي نه په دې کې الله سبحانه وتعالی رټنه ورکوي د انسانانو ته چې تاسو غافله شوي یئ د الله د دین نه نو وجه سره د غافلېدو هغه دا وجه دی چې تاسو د ډیروالي رس راغستې چې مال ډیر شوی بچی ډیر شوی دا خبره به رب العالمین کړې ده بله به دا خبره رب العالمین کړې ده چې تاسو دا مه وایئ چې بس چې څه تاسو وکړو هغه مو وکړو څه مو خوړو بس دغه وه خېټې ته لاړو خبره ختمه شو نه د دې نعمتونو به تاسو تپوس کېږي ښه باقاعده تپوس به کېږي بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر غافل کړئ تاسو ډیروالی د مالونو یا غافل کړئ تاسو ډیروالی د شیزونو یا غافل کړئ تاسو هرس د ډیروالی ټول خبرې صحیح انسان چې غافل کیږي خو دې ډیر هرس د لاس غافل کیږي کنه زموږ دې ژوند ته وګوره الحمدلله موږ سره ښه بېشماره نعمتونه الله راکړي دي که نه دي بیا موږ د الله سبحانه وتعالی هغه بندګي نه کوو نو صحیح ده چې دومره رزق تعالی الله درکړی چې ستا به ګزاره روانه ده نو دا نور وخت د الله دپاره ولګوه عبادت وکړه د الله بندګي وکړه د دې دین دپاره څه وکړه څه قرباني ورکړه نه بیا هم د ده سره ټیم نشتي ولې ځکه چې هرس دی پلاني یو کور جوړ کړو زه به دوه جوړوم هغه دوه چته مارکیټ جوړ کړو زه به درې چته جوړوم او د هغه یوه ښځه زما به دوی د هغه دوه دي زما به درې او هغه سره ګاډی دی ما سره به دوی نو د هغه سره موټر دی ما سره به جایز وي دا ټول هرس دی زموږ او زموږ د مشران الله سبحانه وتعالی دې ورته عفو وکړي هغوی چې موږ له تیزي راکوي نو هم په دې راکوي ویې ګوره پلاني ته څومره مال ورسره دی ته کښېنه بې غیرته وې دغه ایله بیله ته دغه روپاټۍ یو څو راولېږي نو زموږ هغه ډوډۍ پرې روانه ده بس وګوره پلاني ته نه دی هم بیا ښه تېز شي ځکه چې هلته خبره د پیغور شي ټوله خبره د پیغور شي نو داسې کار کوئ چې دومره دنیا کوئ چې ستاسو ګزاره پرې روانې او مخکې ورته یو واقعه واورم د دې صورت په آخره کې ډېره عجیبه حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو ملاقات وکړو د قبرونو د دې دوه معنی تر دې چې تاسو مړه شوئ قبرونو ته لاړئ خو رسم ختم نه شو ځکه یو عجیبه حدیث دی په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام بخاري حدیث راوړی لو کان لابن آدم وادیان من مال یا من ذهب که چېرته د آدم د بچي دوه کندې له ورکې ډکې د مال نه د پیسو نه د سرو زرو نه ډکې ډکې کندې وله دوه ورکې لابتغى ثالثا نو دی به درېیمه پسې ګرځي بیا رسول صلی الله علیه وسلم ډېره عجیبه خبره کوي ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب او د انسان دا خوله او دا خېټه صرف په خاوره باندې ډکېږي او بل څه شي نه ډکېږي دی چې په دې خاورو کې کېدي که نه لاندې خاورې او له پاسه خاورې او ښی طرف ته خاورې او ګس طرف ته خاورې او په ده له پاسه دا خاورې راواړې دغه ټیم کې دی وایي بس او بس خو بیا وخت تللی دی نه مړېږي په دنیا کې دی صرف چې مړېږي یا د ده خېټه ډکېږي یا د خوله ډکېږي او په کوم ځای کې او په دې قبر کې چې را خاورې پرې راواوړي د انسان هرس دی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ډېر عجیبه حدیث ته وګوته کې دی امام مسلم راوړی وایي یقول ابن آدم مالی مالی د آدم د بچي سره چې کښېني چې زما مالکته او زما مالبره دومره مې وګټه دومره مې ولګوله دومره مې وګټه دومره مې ولګوله دې ته مې اراده ده داسې به کوو دا خبرې به وي رسول صلی الله علیه وسلم انما له من ماله ثلاث د داسې دي په مال کې د ده خو درې خبرې دي ما اکل فافنى چې څه خوړلي دي او ختم شوي دغه د مالو او لبس فابلى او کومې کپړې چې اچولي او بیا زړې شوې او تصدق فامضى او یې د الله په لار کې څه لږ وریځو هغه مخې ته تللي قیامت کې ورته د هغې جزا میلاویږي دغه درې خبرې دي وما سوى ذلك د درېونه له وجې څه دي فذاهب وتارکه للناس د هغې نه به دی ځي او مال به چا ته پاتې کېږي خلکو ته پاتې کېږي نو بیا ته ولې وایې چې مالي مالي ستا څه دي ستا څه دي په دې مال کې د اوسه پورې چې تا څه خوړلي دا وګوره ستا صحیح مال او دا اوس چې کوم لباس اچولی دی که نه دا ستا صحیح مال دی دې ته ته ویلی چې دا زما مال دی
او دریم چې الله د پاره دی ولګو دستا مال دې ځکه چې الله دې ورکو نو د قیامت پر ورځ به ته ملوي باقي تاسو سره سدي سشتي ده سره مصیبت او به بچو ته پاتې کیږي لکه څنګه چې تاسو ستاسو مشرانو نه پاتې شي اسی ته سوچو کې خپل مشرانو ته مال وسره یو وخت وو کنه وو سره کنه خدوی به مال کې ساغستي هغه چې خړلې وغه مالو د رسول الله د خبرې سور خوږي خبرې سور جوړي د مشر ته سوچو کې ستا پلار نه یستا نه کني یا دغه بر سوک نه اسی چې خړلې وغه مالو غره ځکه چې استعمال کړو اکمې کپړې چې چولې وغه مالو ځکه چې زړې کړې وي او کمی چې الله د پر مخې ته لګري هغه پر اشتیا مالو دغه نه بعد دغه سره سو ایس وسلم نو بل ما تصورم دي چې قسم مالو کې جدم د دوزه وی خای نو اسی بس د انسان چې دینه دی هرسناک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یحرم ابن ادم د ادم د بچي بوډاکی ويبقى منه اثنتان سوى د دوه شینونه چې دا چې څومره دی بوډاکیږي نه دغه غیر سي خډيريږي په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دی بوډاکی خو دوه خبرې بګي ځواني کمی الحرص والامل د مال سره محبت او د ژوند سره محبت د حدیث په صحیحینو کې دی یعنی مثال به دي سیواله وړکه ماشوم دراغ استا خواله ته دوی مال ریال لکه مال 3 روپۍ راک ته چول ورکی لک صدمت کور کې ګرځا ګرځا په یوزي کې پرتی بالکل می د کړي او په غیلو بکړي گزار کړي دې مال سره محبت ده نه به سکول ته روان شي چې سکول ته کله روان شي ریال وبې چې بدی باندې سره الته ریال پر اساس کې چې ځان له خوراک اخلي نبی او سره قدري نبی د ریال ته نوالي او خپل بیگ کې دي کوم چې د سکول بیگ د مدرسې بیگ د بیگ سمبالي خو دي خو نور سره ګره قدر نه صرف دغه چې سکول کې بزن له سوالي لګرورو لویږي نبی ته د پته چې د پیسي چې سړی وایي نه بدی باندې سړی ځان لوبو سامانو مغستېش چې سړی جمع کې پلانې شي پلانې وبوالي لګ ایرسي ډیر شي چې ځوان شي به د سوچي چې د پیسي چې سړی جمع کې بدی باندې انسان عيش او عشرت کول شي گاډه به سړی مزي چرچي به کې موبایل به سړی قیمتي او کم دي جزيزي به ایرس لګ ډیر شي بیا دا غیر بعد د واده سوچ روالي نه دی واده پر خو پیسي جمع کې ایرس خډیر شي او چې بیا وادو کې نو بیا ته پوس مو کو بیا ایرس خډیر شي او به زمونږ د خلکو چې سړی د کړوسو زامن نه دومره بچینه نوسینه دسه چې سړی د کړوسو غم راوالي دی وایرس نه کوي او غریبانه هغه به سکی کنه به سوال وي چې زموږ پلار زموږ نیکه هغه سنو کړي د دې د وایرس وسی مالو نشپې تو کالو بوډانه تاسو به خیر کړي کله کله سړی په ګاډي کینی په ملک کې پلین کوچ کې به ګاډي کینی چې زیاده زی نه کله چې هغه ګاډي ولوي چې کرای رو باسي نه د ځوانان چې کمی دوی د کرای دي سره وښین دي چې تنوي والا وي زر والا او دا بوډای چې رو باسي کوم چې خیر دی روپې بګي کم کو زه خیر نشتی او زه دوه کمی کو درې کمی کو دا یو غټه ځخه جوړي دي له سره اکثر کوشش کوي چې بوډا سره سره ګاډي د خېجونه دی په مال دومره مېني او د ژوند چې بوډا ته تاوي چې ته بوډای نه ځان دې ځخه وکته خا او ځوان لکه ګوره ته ګوره دغه پلانې علاقې ته مزه او څوک بدل ته مړ وي زه ګورم چې څوک ما مړ کولای شي عمر خو باسي مرزي د دې ځواني د دیندار ځوان ته ګوره ډېر د جهاد په میدانونو کې لګي سرونه الوزي لاسونه الوزي جسم ټوکړي ټوکړي کیږي د بګومنس کې لګي ځکه چې ځواني د جون وته دې دغه نخ کاری زندگی او سپینګری ته وای چې ته به مړ کېږي د دې باندې سخه بکی چې د ماتوي ته مړ کېږي نه د انسان هرسته چې د رورو خزيتي حتى زرتم المقابر نیو معنی خو ادارې چې تاسو مقبرو ته لاړې مړ شوي خو رسم ختم نشو او دوی مطلب ادارې چې تاسو مړي قبرون لويړو خو عبرت متوانه غستو کله هچری دي سینه د بکار سوف تعلمون زرد چې په بشي تاسو پس به پوښي چې په دې به پوښي چې اصل ضرورت چې کوم موږ ته په دنیا کې ونه هغه د عملو دی مال خو موږ له فائدہ نه کړ موږ هسي رس کو اسیم په مال به منډه وایلی سوای دا هغه مال نه چې رب العالمین لپاره دی لګولې ثم كلا بیا چری دي سینو پکار سوف تعلمون زرد چې په بشي تاسو
کلا هچری دسی ند پکار لو تعلمون علم الیقین کچرت تاسو پوی دے پا پوہ د یقین یا کچرت تاسو پوی دے پا علم یقینی سرا کچرت تاسو پوی دے پا علم الیقین سر چاگه یقینی علم دے یقینی نتاسو با بالکل دی دنیا تا نجدی شوی نوی دا دنیا با تاسو زرونو تا نوی کوزا کڑے که تاسو پوی دے حدیثی دا او چې به مونږ کم هغه انسانان دي چې د دنیا حقیقت پیژندلی دی بس په دې دنیا باندې دومره لګیا دي لکه خپل ضرورت پوره کوي خپل ضرورت کوي بس نور لري دي ولې ځکه چې علم ورسره دی پوه شوي او ډېر خلک په دې خبرو نه دي پوه شوي د هغه اوس هم په دنیا پسې منډې وایي لترون الجحیم خامخا وینئ به تاسو جهنم ثم لترونها عين اليقين بیا بخامخا وینئ تاسو جهنم لرا پسترګو د یقین پر خپل سترګو به وینئ یو ګماني علم دی یو یقیني علم دی نو اوس دا یقیني موږ ته پته ده چې جهنم څه دی دشتي زموږ ټول یقین دی که خو مضبوط یقین هم دی الحمدلله زموږ عقیده ده چې جهنم اوس هم شتي په جهنم کې به الله عذابونه ورکوي په آخرت کې خو په آخرت کې به په خپلو سترګو وینو هغه به عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم بیا به خامخا تپوس کېږي تاسو نه په دغه ورځ په باره د نعمتونو کې د انسان اریان شي چې دا کم نعمتونه چې زه خورم د دې به مانه تپوس کېږي نو بیا به داسې چې احتیاط به پکې ډېر پیدا شي ځکه ته خو یو شی استعمالوې بیا به د تپوس له جواب هم تیارې نو په دې کې به احتیاط راشي حدیث کې راځي د صحیح مسلم کې او امام ابن جریر رحمه الله او نور کتابونو کې دا واقعه راغلی ده ابو هريره رضی الله عنه وایي چې بینما ابو بکر و عمر جالسان ابو بکر او عمر رضی الله عنهم ورځ د شپې راوتي و ناس ځان له اذ جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم په باندې تیر فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما اجلسكما ها هنا دلته څه کوي تاسو دوانه په دې ځکه څه کوي او په دې ټیم څه کوي خلک کورونو کې پرتی تاسو بهر ته راوتي ناغو دوانو ته وی چې والذي بعثك بالحق اے پیغمبره پاغه الله دې زموږ قسمی چې تیرا لګره په حق سره ما اخرجنا من بيوتنا الا الجوع موږ د کورونه د لوګي د لاسره وتیو زروتم دیروتو مرګري چې لګوږي شو بار وجه چکر ولګ الله اکبر ګوره دا څومره اوچت انسانان دي خدای حال نه د دینه د فائدې وروته چې د ستل نه ده چې سړي سره مال به ډیری دی به الله خوخي او سړی به غریب دی به الله خوخ نه نیکانو خلکو باندې غالبون سخت نو عمر رضی الله عنه سوق دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه سوق دی او دوی د لوګي د سره وتی دي خو چې مخکې د دریم کس ته وور نو به ډیر په تعجب کې شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ښا هو الذي بعثني بالحق باغ الله می قسمی چې زه په حق سره لګره ما اخرجني غیره نظم د دغه خبر د لاس راوته د بل خبر د لاس نه راوته بس رسول الله بکور کې ناس لوګ ډیر شو سو جوګي چې بهر ته وځو نګره چا خواله ورلو او سمو خورولته بد دریونه مرګري شو او د یو انصاری ابو الهيثم ابن التيهان د ډیرو چې صحابیو داغه باغ لور داغه باغ او داغه سره چې بيزي غړي مو او کجوري مو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اراده کړی دا خواله ورشو شپه ده چې ورلونو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کوي اين فلان د نکور کې زنانو اين فلان ناغو دی چې ذهب يستعذب لنا ماء ويغتل موږ له وبره وړي او نوکر دغه بکور کې نو دغه صحابي ځان نوکران نو ساتري ویتل د موږ له وبره وړي بس هغه سید موږ به انتظار وکړو نو دی ولاړ فجاء صاحبهم دوی هغه مرګره راغی يحمل قربته او د وبره غستې د ځان سره چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وبې کې خو دې مرحبا مرحبا
را منډې کړې یا رسول الله په خیر علی په خیر علی ما زار العباد شيء افضل من نبي زارني في اليوم په دې بندګانو باندې بچ د دې څخه خمل منی راغلی لکه څنګه چې مو باندې یو مل راغلی نه او د رسول الله سره غاړه ملاو کړو ولاړو یا رسول الله دا ډیر تاسو موږ له عزت راکو موږ له شرف راکو راځي زرزري رسول الله سمته د ونی لاندې چې زې برابر کو مزدار زې ابو بکر صدیق رضی الله عنه کېناستو عمر رضی الله عنه کېناستو دیم کېناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم سو چت میلمانه به چت انسان پر راغلی سو چت میلمانه دي په ټول دنیا کې غوره انسان او بیا په پیغمبرانو به غوره انسانان د درېونه د په مستی کې د خوشحالي خبره نه بدو ته درس تیار کړ او لړ د کجوري راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم شو کولې لکه دانی دانی به راوړي یا رسول الله بس تاسو خپل مرزي وخوري نزه کمره شو کوم نه شو کوم بس ما ته پته چې سستا خو سب خوشاله دي د مؤمن میلمت ایسه خوشاليږي او چې به دې سي میل مرایش هغه وسره ځان قرباني رسول الله صلی الله علیه وسلم د کجوري کې خو دي او رسول صلی الله علیه وسلم کجوري خوړي چې د لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیزه لاله کړه بیزه راوړه رسول الله ته کې خو ده او دا فائدہ به ځان سره یاد ساتي په دې ځل کې میراله چې تاسو ته وایم دغه دا فائدہ دی چې فروټ د ډوډۍ نه مخکې خوراک چې دی کې فائدہ ډېرې ډاکټري اصول کې او دا په دلیل د حدیثونو نه او الحمدلله زمونږ د دین ته وګوره ما سره یو کس یو ځکه باس کړه نو ما دا خبره کړې په مجلس کې چې د روټۍ نه مخکې دا فروټ د ډاکټري اصول کې خوراک پکاري او دا خدي نبي په ما باندې د کس اعتراض وکړ بل سړي په خله باندې ما سره ملو چې ته چې بروز دا خبره کړو دا په دین کې شته سوې چې هر خبره په دین کې شته الحمدلله زمو هر خبره په دین کې شته هر خبره په دین کې شته هر خبره خو چې د بشن جاهلیه به نه پويږي د بشن قمقل متعصب نه پوي منګ الحمدلله د زمو ایمان او یقین دې ک پته راتم نه خو موږ د پته چې قران حدیث کې شتي خو موږ به پوه نشو یو علم به موږ ته ملو شي خبره دا مسله راو بشي قران حدیث نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوخه کې خو ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوخه خوړه او د خنداشین رسول الله ته ناشته او دغه ته ناشته ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنه وګی شي نو کجوره سمره او چت رزق ته به باغې پسې چې غوخس سره کې او خوري پسې او باغ ټیم ساروي لر شي تازه دغه به ځان له خوني نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خور بیا پسې خولي وب دغه باغ رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وبوس کې به دې ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما هغه ته وی لتسالن عن هذا يوم القيامه د قیامت پرځو ګرځا سنځي ته پوښتنه کیږي چې سوفو الله اکبر هغه دومره لوګي مجبوره کړي دا غوینه به ته پوښتنه کیږي نو زموږ ته به ته پوښتنه کیږي موږ خو دې لوګ نه راغلي دې لوګ په موږ نه راغلي چې موږ د کور نه راوستیو چې موږ د عمرګری خواله ورشو دغه نه خوراک کوو موږ سره سنشتي دې لوګ خو موږ نه راغلي نو چې راغوینه په دغه حالاتو کې د دې به ته پوښتنه کیږي څومره چت انسانان دي نو زموږ نه خو به ته پوښتنه کیږي نه دې کې دا فائدہ شو چې ته چې سم استعماله کم نعمتونه الله درکړي به کې احتیاط کوه د دې به تاسو سکیږي ته پوښتنه کی دې سره چې زموږ د صورت او د درس اختتام ته ورسېدو